الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم شپږمه حلقه د العروة الوثقا فنوم باندې الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایلی سورة النحل کې ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین یقینا ابراهیم علیه السلام یو امت و د الله تابعدار و او پوخ موحد و او نو د مشرکانو نه. ابراهیم علیه السلام باندې الله ډیر امتحانات کړي او پکې کامیاب شوی و. ځکه ابراهیم علیه السلام ډیر د اوچت یقین خاون و، ځکه چې په دې اوچتو او په دې غټو کارونو هغه سړی صبر کولی شي چې د اوچت یقین خاون وي، او د چا په زړه کې شک او تردد وي نو هغه بیا په دې کارونو باندې صبر نشي کولی. نو کله چې د چا یقین مضبوط وي نو دا اوچت مرتبه ته رسیدلی شي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.